نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن حديث كتاب الله فإن هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. درشري بويس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد سنادي فاكر دي قالنا الله جل جلاله عما نواله فقرآن عظيم فاكي فارون دا اخفل انعامات ذکر شروع کړو. انسانانو ته ویل چې انسانانو ته ما پیدا کړی اسم زکم پیدا کړ او دادو نه هادا خوب ورځ شپه ډېر نعمتونه داسې نعمتونه چې ورځ تر محشر پورې به انسانان داسې نعمت په خپل په لاس ځان ته نه کی جوړ. د دې جوړونکو ذات صرف الله دی. وس الله جل جلاله غلا انعامات تشغيش چې کم انعامات لنمر الاسمان سر تعلق لري. وس واي الله واي وبنينا فوقكم سبعا شدادا. انسانان ما تطيل ور پیدا کړ دي او سخت اسمانونه او اسمانونه سمعنا او اسمان دغه وای چې د انسان پر دتر او غشانو کې چې کوم انسان ته پیدا منوي انسان الله جل جلاله چې څومره انسانانو باندې د سترګې لګېږي د انسانانو ټول الله په بل آیات کې وایي دا ما سید انعام د پاره ستاسو د پاره مې الله وای اسمانونو ما ستاسو د پاره پیدا کړی د اسمانونو څخه پیدا دي. په قرآن پاک کې راځي وای اسمانونو او دي هر اسمان کې الله جل جلاله ځان ته جلا یو مخلوق پیدا کړی دي. هر ملائکه له بلال اسمانونو ملائکه سره مختلف دي. په هر اسمان کې جلا ځان ته نبیان پراته دي. په اول اسمان کې جلا نبی دی، په دوم اسمان کې جلا نبی دی، په دریم اسمان کې جلا نبی دی. دغه کم زی ورځ هغه لوړ اوم اسمان لا بعد تحت السرا تحت محش بیا هغه بعد عرش
بیا فلک بیا نور مختب سلار چې بیا د الله جل جلاله عرش کرسی ورته وای کرسی عرش کرسی یو کرسی راځي چې ما ته پرکښینو یو هغه شی تل کېږي کرسی جلال ځان ته د الله جل تحت یو عرش دی چې جل جلاله ځان ته خوش کړی دی هغه الله تعالی فرمای ما دا ټول انسانان د پیدې لپاره پیدا کړی وجعلنا سراجا وهاجا انسانانو ته به دا اسمان څنګه ویناست دا اسمان به بدایي په چیش باندې تاسو ویناست دا اسمان کې به زه دا سراغ ورته اعتبار کوم چې دغه سراغ زه به ته اسمان ویناست دغه سراغ زه به تاسو ځمکې ویناست دغه سراغ زه به تاسو ژوند زندګي کوس الله وايي وجعلنا مش پیدا کړی ستاسو لپاره سراجا یو سراغ وهاجا اشي پړک وونکي بلدونکي زدهدونکي بل سراغ دا ما الله وايي ما د انسانانو لپاره پیدا کړ مر وس علماء کرام په د انمر کې باس کی مر سونه شي مر علماء کرام په دې کې ډېر اختلاف کې اد معمولی مطلق کې څو تعریفونه به ته بیان کوم اول تعریف اعداد مر علماء کرام فرمایي وای دا تر او اسمانو لوړ دی تر او اسمان لا غزه رونا را لکړ کې د او اسمان یو اسمان لږ خشه کنټرول کې دوه اسمان نور کنټرول کې درم اسمان نور کنټرول کې څلورم اسمان نور کنټرول کې پنځم نشپږم اوم اتم نظم واستام زکه چې د لیاتم ذکر تر ورسې رونا بیا دونه طاقت الله پکې جو زن مراد پرغ دیوال پروت رونا د ته په دی باجی کې دنه پرتا دا رونا تر او اسمان راوته ما تترا بعض علماء کرام فرمایي علم فلکیات ولادي واذا مر چپخوا وما تاترا مخده د شيخ رونه لعنه ده فاكثر علماء کرام يعد الشيخ وس علماء کرام وايي الله وايي مت تمان مر پیدا کړي مر می چیر پیدا کړ تر اسمانو تر بنینا فوقکم سبعا شدادا تر و سخت کلک مضبوط اسمانو می لوړ پیدا کړی دي وس تر او اسمانو لوړ مر پیدا کړ دا د دام د انصافار د انسانان د بغد لپاره انعام لپاره انسان تصب دا پیدا نور کوي چې انسان په ځوان باندې پسترګ باندې بس رڼا جوړ سره ززه تسترګ خلاص دي دیوالون جوړوا مکانون جوړوا گاډیم چلو کورم کو ځوان زندگیم کو علماء کرام برمایي وای مرد داسې خاصیت الله پکې شدي کله انمر نه دا یو شنګشته ودم ځکه پر سر نه وای شنګشته باغونه درختي غنم بل چې انسان ګټه جناخي په دې کې 90% طاقت الله جل جلاله د نر خاصیت پکې شدي 10% الله جل جلاله په بیا تقسیم کړی دی 15 او بو تر کړی 15 مزکی تر کړی خار تر کړی بغیر له خار شنګشته نه کیږي یو انسان پورته سي ډبره وکټي په ډبره داسې مېده کې خار په ډبره کې مو شنګشته کیږي یعنی فصل تا 15% د مزکی تر کار په کار چې دغه درکار ناسا یو کمپنۍ د نن سبا زمانه کې د نن سبا معاشره مطابق ولا خبره سر پیش ناسا یو کمپنۍ ده پس پښموي کې وزان ته خپل یو پټاټو کړ بیا دغه د څنګه وکړه د سپوږمۍ له خاوره څخه وزان ته وکړه بعض تحقیقین سیاستدانان دا وایي ویا دا دغه خاوره ولا د اسمان سطح ولا بیا 90% طاقت د نر د نر په سپوږمۍ باندې هم لګیږي نو دا معلومه سره چې شنګشتي هر ځای کېدلی شي په هر شي کې نه کېدلی شي د ډبرې مابین الله تعالی زره سره کړی د ډبرې په مابین کې درخت نشنای داسې غرونه ستا چې غر ټوله ډبره ده په غره کې د خاورې نم نسته په خپرشه د غټه د غر دی په دا غره کې الله جل جلاله درخت را کړی غټ پلوسي ولاړ نو درخت ولاړ نو معلومه دا شوه چې د مځکې د خاورې طاقت وشنګشتي ته 15% درکړه اوبه انسان که وشنګشتي ته اوبه ورکوي 15% درکړه نور ټوله شنګشتي
د الله جل جلاله د رحمت څخه راپورته کېږي. مخته آیات روان دي الله په خپله وایي وچې شنګشتي د مځکې ورسرته راغله. اوس طاقت کول، خوند پیدا کول، ځان غټول، دا بیا د الله جل جلاله داسې قاعده جوړه کړې ده چې الله جل جلاله هغه له اوم اسمانو د خلوړ چې کوم نر ولاړ د نر له طاقت الله جل په دغه شي کې بیا الله تعالی خوند پیدا کړي، په دغه کې بیا غټواله پیدا کړي. د انسان اعضا، د انسان جسم دا چې بغیر المر د وسط دغه نر له څخه انسان پټ کې دغه انسان جسم وده نه کوي، د انسان جسم مرض پیدا کوي، د انسان جسم خرابېږي. الله جل جلاله له دغه المرض څخه چې له اسمانو څخه لوړ د انسان ژوند هم ورسره تړلی، د حیوان ژوند هم ورسره تړلی، د شنګشتیو، د درختو، د نباتاتو، د شجراتو ژوند هم ورسره تړلی. الله وفرمایل چې بېشکه ما ستاسو دپاره نمر پیدا کړی د او اسمانو لوړ دپاره د څه د فایدې. اوس الله فرمایي وجعلنا سراجا وهاجا، ما بیا اسمان کې پیدا کړی دی دا رقم یو نمر سراغ پیدا کړی چې هغه بلیږي، رڼا کې ځلېدونکی دی. اوس الله فرمایي وایي ما اسمان زه نور هم ښایسته کوم، نور هم الله تعالی زه زینت ورکوم. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بیا الله وایي زه دغه په اسمانو کې دا رقم ګڼې ګڼې ورځې راولم، بیا ورځې څخه ماء اوبه راوړم ثجاجا داسې کتره په کتره، نری په نری. د اوبو تګ راتګ الله جل جلاله د مځکې پر سر خو داسې کړي یو رود راوبهیږي، ګڼې ګڼې اوبه را روانې په یو غټ رود، په یو غټه ویله کې. ولې الله جل جلاله دغه رقم دا دونه قادر ګوره د یو سوال دی په ذهن کې کښېږدي. الله جل جلاله قادر مطلق، په هر شي قادر ذات، هر شی د په وس کې دی. الله جل جلاله دغه په وس کې دی چې د یوې قطرې قطرې په ځای باندې جل جلاله ذات یو دا رقم ډېرې اوبه راخلاصې کړي پر مځکه باندې، مځکه ټوله د اوبو ځای ډکې کړي پر یوه ځای باندې، لکه نلکۍ چې خلاصې کړي تالاب ځینې ډک شي، برمای شټاټه کې اوبه رابهېږي له کوهي څخه تالاب ډک. اوس علما کرام په دې کې وایي دا کې د الله تعالی یو حکمت دی. شاته الله ویلې په آیات کې والمان مره خېزو سي د فایدې دپاره، تر هغې شاته ویلې ما اسمان پیدا کړي سي د فایدې دپاره. اوس اوبه بیا څه پیدا کوي؟ د اوبو لکه څنګه چې لمر د انسان، د حیوان، د درختو، نباتاتو، د شجراتو لپاره د فایدهمند، د اغېزمند، د فایدې شی دی، دغه رقم علما کرام فرمایي د اوبو هم دغسې طاقت قوت الله پکې شي. اوس د اوبو په کترو کترو ورېدلو کې د الله تعالی څه حکمت دی؟ اول حکمت دا دی چې انسان ته د دې شي عقل معلوم سي. انسان باټرۍ ډکه کې دا رقم یې پورته کړي ډېرې اوبه ځینې توشي، بدنۍ ډکه کې دا رقم ډېرې اوبه ځینې توشي. دغه کار اسانه دی، دا انسان هم کولی شي. دا کار ګران دی چې انسان پر ټوله لور لایې باندې یو دا رقم څاڅکې په څاڅکې باندې اوبه تویي، دا انسان نشي کولی. الله تعالی علما کرام فرمایي اول حکمت یې دا دی په باران څاڅکې په څاڅکې باران کول، دا د انسانانو په قادر کې نه، دا د انسانانو په سوچ کې نشته. د دغه کولو ذات صرف الله دی. دوم حکمت یې دا دی الله تعالی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي الله جل جلاله چې څه ټیم ورځ خو اوبه راباسي باران راولي و انسان ته و مځکې ته، وایي بیا الله جل جلاله داسې ملایکې مقررې کړي دي چې وایي ملایکه یو څاڅکې اوبه راواخلي رايډ د مځکې پر سر یې توکي، بیا د هغې ملایکې ته ورځ تر محشره لمر نه وروځي. دا بل حکمت دی و انسانانو ته چې ای انسانان ستاسو د عبادت و ما ته یو ضرورت نشته چې ما ته دومره مخلوق پیدا کړی چې یوه قطره نن د مځکې ته درلې څونه بارانونه کېږي پر دنیا کې چې یوه قطره نن د مځکې ته در ولېږم و د هغې ملایکې ته ورځ تر محشر بیا لمر نه وروځي، ما د هغونه نور مخلوق پیدا کړی هغه به ما ته عبادت وکړي. نو انسان ته دا معلومه سو علما کرام فرمایي چې د الله ته زموږ ستاسو د عبادت هېڅ ضرورت نشته. عبادت
دا و انسان ته په خپله ضرورت دی. هدیناه النجدین الله په خپله وایي چې پر کومه ځای ولاړ سه، په دواړو کې ستا یم، په دواړو کې در سره یم. بل حکمت علماء کرام فرمایي وایي اوبه د اوبو یو زور دی چې انسان ته نه دی معلوم. په دنیا کې سخت زورور شی اوبه دي. اوبه داسې زورور شی دی چې د اور مقابله هم کولی شي. اور واحد داسې شی دی چې د اوبو مقابله نشي کولی. هر څومره غټ اور زورور اور ولګو تر هغه زیاتې اوبه راواخلې پکې تووایه اور کمیږي که زیاتېږي نه. هر څومره غټ سمندر وي په هغه کې اور واچو اور نه کېږي بلېږي نه مخته تګ نه کوي. تاسو خو نه دی لیدلي په د ابارو ملکو کې په لویو لویو جزیرو کې داسې غرونه دي چې الله جل جلاله د غرو څخه اور بل کړی آتش فضا یې جوړه کړې. دا غره کې اور بل دا رقم خړېږي، دا غر دا رقم راځي په دا سمندر کې تویږي. تر ننه پورې سمندر ګرم سوی هم نه دی، تر ننه پورې سمندر وچ سوی هم نه دی، تر ننه پورې سمندر خوش سوی هم نه دی. د اوبو یو جلا طاقت دی چې انسان ته د انسان په ادراک په سوچ کې نشته. الله وایي که دغه ملایکې که نه یي زه په خپله له وریځو څخه یو قطره مځکې در لکم، دغه قطره به اور شي پر هغه مځکه باندې، دغه مځکه به غرق کې تباه و برباد وي. ځکه خو ملایکې په احتیاط باندې راړي د انسانانو د مځکې وسط یې راوړي د انسانانو مځکې دوی. او بل علماء کرام فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیلې ول چې باران کېږي تاسې چې باران دا رقم ویناست کترې کترې اوري باران شروع دی تاسې ووایسته اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد قطرات الامطار. یا الله زه پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام درود شریف وایم په پښتو کې وایاست شه. یا الله زه پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام درود وایم دونه درود وایم لکه څونه چې د باران یوه قطره ته راغورځوي. یو منټ قطرې ولوېدې، 2 منټ کې بیا ووایه نوې قطرې راغلې، بیا ووایه نوې قطرې راغلې، در هغو یې ووایه چې باران شروع. علماء کرام فرمایي وایي چې ته په کونج کې کښېنې ځان ته درود شریف وایه وایي دا رقم نه لکه یو انسان چې ادنا انسان ځان ته یو کاروبار کوي، یو انسان د ورځ څخه په لکاو په کروڑاو کاروبار کوي. وایي دغه مثال داسې دی بعضې علما کرام فرمایي وایي په یو تالاب کې که ډېر ماهیان راشي، تالاب و 10x10 ذراع 10x10 ګزه ته تالاب وایي، په یو تالاب کې ډېر ماهیان راشي مګر د سمندر ماهیانو په مقابله نشي کولی. سمندر کې الله بې انتها ډېر غټ مخلوق د ماهیانو پیدا کړی. دا ستا یو درود ویل دا رقم د دغه مثال دا رقم دی لکه ته چې په کونج کې ور درود وایې دا مثال د تالاب دی. یو ورته درود وایې الله به پر تا 10 وارې درود شریف وایي. یو ورته درود په باران کې ویلې د باران قطرې ته حساب نه شي کولی و الله ته د حساب معلوم دی. حساب وکړه اندازه وکړه چې یو عرب 1 کروڑ قطرې د هر کروڑ جلا قطرې 10 وارې ضرب ورکړه څونه حساب راغلی. دغه علماء کرامو ځان د جلا یو موقع یو خوند پیدا کړ دی په دین کې. دین مسلمانانو ډېر د خوند شی دی، دین کې ډېر خوند دی. دین د زور شی نه دی. په دین کې ځان به نه چلی چې زما دا خیال دی دا کار به داسې زما دا خیال دی ما اورېدلی دي. ته په دین باندې ځان خبر دین د قرآن څخه معلومات کېږي. په قرآن انسان وپوهېدی و معلومات یې لږ درک ورته معلوم شي. دغه انسان به هره قطره هر منټ هره شپه هر شی به جلا دا به دومره د نعمت له برکته ډکې چې د انسان تصور کې بني. اوس الله په قرآن مجید کې بیا فرمایي وجعلنا سراجا وهاجا ما پیدا کړ دې ستاسو دپاره لمر دا رقم ځلېدونکی وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. الله فرمایي ما بیا پیدا کړ دې زه راباسم له ورو د ګڼو ورو څخه ماء اوبه ثجاجا کترې لنخرج به حبا ونباتا تاکي چې دا کترې اوبه ولویږي په مځکه باندې بیا چیش وشي حبا شنګشتي جوړ شي ونباتا او باغونه راشنه شي. نبات وغلې ته وایي غنم جواری وربسه دو ته نبات وایي. نبات و دغه شي ته وایي چې انسان سرسایه او زکات پور کوي. سرسایه
دا په دغه شانه کېږي 3 کیلو غنم باوکن 2 کیلو غنم 3 کیلو اوربسه 3 کیلو خرما 3 کیلو جواری 3 کیلو دغه شان هغه شی 3 کیلو ورځه هغه شی چې انسان خوراک پکې د انسان نس په ډکېږي غنم خو ډېر قیمتي و پخوا نه پیدا کېدل اوس الحمدلله ډېر دی الله د نورو برکتونو کې واچي نو نبات ودغشي ته وایي شنګشتي وغه درختو ته وایي شنګشتي هغه فصل ته وایي هغه سلاد ته وایي هغه سبزیانو ته وایي چې ما ته خو هغه میوه ته وایي چې ما ته الله تعالی بیا مخته په قرآن پاک کې فرمایي وجنات الفافا او لدغه بارانو څخه موږ تاسو ته پیدا کو ګڼ ګڼ باغونه لوی لوی باغونه چې پر کوم علاقو زیات پر هغو علاقو کې شنګشتیان ډېر وي باغونه هم ډېر درخت هم ډېر الله جل جلاله قدرت لمځکه زخه درخت راپورته کوي انسان ومځک ته وګوري ځکه تک سپیره ولاړه ده ځکه تک سپینه ولاړ ده یو شی ور باندې نسته یو ور رحمت ته خدای جل جلاله پر دې ځکه باندې وصولي په دې ځکه کې دوی فائدې پیدا کیږي اوله پیدا د علماء کرام فرمای وای چې لانه چې کوم کې وبدي هغه وبدا ناری کې وای موږ د رحمت وبولزو موږ د رحمت وبوتزو دغه وبځان پورته کې دراغو پورې سلمځ کې پر سلنده پاتې سلمځ کې سر وچسي او پر غزه ولاړ سي شته نه جی بیا کښه د تلې انسانانه په خپل په سولاغو په سمرسبلانو په شانو باندې راکاږي هغه بزات او چی سوکه سوکلاندې زی صحیح سو دوه فائدہ دا د انسانانو شنګشتي او غنمانو درخت باغونه الله تعالی دا په سپرنځه الله تعالی را شریک آبادی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الله جل جلاله فرمای وجنات الفافا مل دغه باغو له دغه بارانو له دغه بوز خمج انسانان ته ګړ ګړ باغونه پیدا کو وس الله وای هغه لوړ انعامات اپارون چې دیر سو دغه انعامات آسمانی او د مځکې انعامات له دغه ډېر انعامات بعد انسانان وس انسان ته وای انسان ګور اول اړ ویلې ما مځکه فرش پیدا کړ ځکه د انسانانو په قدرت کې نه ده دوه انعام دا ویلې چې ما غرونه په مثال د میخونه پیدا کړی دوه انعام دا ویلې چې ټوله ما جوړې پیدا کړی اس څلورم انعام دا ویلې چې ما خوب سي د راحت شي ګرځولې خوب د انسان یو ډاکټر یو طبيب یو حکیم یو ماشين یو شپه د انسان په قادر کې نه ده چې انسان د خوب ورولې الله بل سره پنځم انعام دا رقم انعامونه تر د اخر تر دا باغو پوري وس الله وای دا ټول هغه انعامونه دي چې انسان په وس کې نه دي انسان نو دا څوک ولس صرف الله وس الله وای وس تدغزل سوچو ان يوم الفصل كان ميقاتا بشك ورځ محشر دا معلومه ده په دغه تاثیر ځاسته ماته برازي رېږي الله وای چې دا دونه کارونه ما کولای سي دا دونه انعامات ز په وخت په ترتیب په سیستم په سکند په منټو وسازه کوم دغه ورځ محشر قائمول الله وای دا به زخه مخا کولای پر دغه ځکه قادر الله وای ان بشک یوم الفصل بشک ورځ د محشر سي کان میقاتا دا د انتظارګه غړي دا انتظارګه اوس انتظارګه وچشته انتظارګه علماء کرام امام بحقی رحم الله او امام تبرانی او امام بیزاوی علماء مفسرین الله تعالی د قبرونو منور کی اغه علماء کرام مفسرین فرمایي و انتظارګه ځخ مراد فل الصراط باندې ناس فرشته یو خاتهم بل خاتهم یو به د جهنم فرشته بل به د جنت فرشته دا فرشته په انتظار کې ناس چې کوم انسان به وس په مول باندې را مخامخ سره ترابس
خپل عمل نامې په لاس کې اخیستې او مشته به را روان که ښه عمل کړی و د جنت فرشتې به تر لاس ونیسي تر پولې صراط به واړي که بد عمل کړی د جهنم فرشتې به زنځیرانو کړت کړیان ولا ورواچي کشف کې الله تعالی منځ وساتي کان میقات خو مراد دغه فرشتې دي چې دا فرشتې به ورځ و محشر زموږ ستاسو په انتظار اوس الله مخته فرمایي یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا اوس الله وایي و انسانانو وایي دغه قیامت به څه ټیم راځي خبرې مو د قیامت حالات بیانوي قیامت علماء کرام فرمایي وایي لس که څوارلس علامې چې ښکاره سي دا قیامت ښکاره اوله علامه آخر نبی به د دنیا ته راځي بل نبی به نه یعنی زموږ ستاسو پیغمبر محمد مصطفی سرور کائنات صلی الله علیه وسلم ټول وایست صلی الله علیه وسلم دا آخر نبی دی بل نبی نه راځي دا د قیامت غټ علامه ده بل نبی به نه راځي دوم د انسان مرګونه به زیات سي انسان مرګ به اسانه سي د انسان مرګ به د حیوان په مرګ کې مابینځ کې به تناپل نه پیدا کېږي انسانان دا به نه وایي چې دا حیوان مردار شو که انسان مړ شو د انسان اشرف المخلوقات دی انسان و الله ته ډېر محبوب شی دی بې انتها محبوب شی دی دغه انسان به نظر انداز سي خراب پسې له لاره به ووځي دریم د مور پلار نافرماني په دنیا معاشره کې زیات پنځم سود به زیات معاشره به له سودو ډک سي جنګ به جوړ شي د الله تعالی سره به راست جنګ به شراټ شي مسلمانانو سود دا هغه علامه ده چې د قیامت د راتلو علامه پنځم د علماو د علم قدر به ورک سي د مځکې پر سر باندې هر انسان دا علم خلاف دی هر انسان و علم ته الا ماشاء الله په بد سترګو ګوري و مدرسو ته و مسجدو ته و خانقاو ته و لوی مرکزونو ته په بد نظر ګوري هغه میراث هغه شی هغه علم چې هغه د الله لخوا و انسانات راجل سوی دا نظر انداز علامات قیامت یو دا بل انسانان با بل دماغ بل عقل بل سوچ تصور بنا لري صرف د الله په خلاف لګي د پیغمبر علیه الصلاه والسلام په خلاف لګي دا څه بلګي چې زې کار پیدا کوي زې په کنج کې د کامیابی ځان د پیدا کوي اته دی روان سي مخ روان سي الله جل جلاله دل پر دور کوي الله جل جلاله ان يوم الفصل تبرستا دی غواړي انتظار و انسانا تبا ما ته قرار راسي بس الله مخته فرمای علامې ډېرې علماء کرام دغه علامات بقاعده لوی کتابونه لیکي امام ابو حنیفه رحم الله زمون تاسو امام صاحب وای د قیامت دراتک 22 علامې امام صاحب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له زمانه څخه 300 کال بعد د دنیا ته راغلی 300 کال زموږ ستاسو دا ټیم 1400 کاله وس ما تاسو نه ځل لري هغه وای امام صاحب وای په خپل تصریفاتو کې وای د قیامت علامې ټوټل موجود دي سوای د مهدي اخر زمان سوای دا هغه فوج چې هغه بلا خراسان او خاطر ټول دنیا باندې غالب کیږي اسلام سره درېمه علامه د عیسی علیه السلام راتګ سیسو دغه درې علامې ها ټینګ لا پاتې محترم دوستان دغه شانو کې ډېر خیال ساتاس ځان دغه شانو خیال سات د دین خلاف د الله او د رسول خلاف د علماء کرامو د قران مجید د حفاظ کرامو د مساجد د مدارس د خانقاو د لوی مرکزونو خلاف مکیږي ځان بغیر کې تباہ او برباد شي بیړه به مکیږي اوس الله مت فرمای
وفتح ان يوم الفصل كان ميقاتا بشك ورځ د قیامت چې د ورځ د محشر د انتظار غاله يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا تاسو بیا به وس علامه ده بل علامه سلام علامه اخر شپه کې برازي د عیسی علیه السلام له بعد خبم راځي هغه علامه ده یو غټ شپېلې بولسي ټول انسانان به ختم سي نام نشان به ختم سي اسرائیل جبرائیل میکائیل اسرافیل دا لوی ملائکه فرشتي دا یو شی باندې سپار اخر کې بل شپېلې بل ول سي دوم شپېلې یو بیا به ټول انسانان حیوانات نباتات انسانان حیوانات جنات انس جن ملائکه فرشتي به ټول به تر ازوم دي ټول به واپس به تر واس دغه یوم ينفخ په هغه ورځ باندې په کړو سي په شپېلې کې في الصور فتاتون افواجا تاج به ټولې تر واس اوس دا ټولې و چشته فوج در فوج به تاج روان اس الله وای فوج در فوج زناکار زانی بل زانیانو سره رواني ټولې به جوړي عالم بل علماء سره روان حافظ بل حفاظ سره روان خادم بل خدما سره روان جاهل او فقیر او د بلغو سره روان هغه انسان چې د الله دوستانو سره روان هغه انسان د الله دشمنی سره کړي هغه د الله د دشمنانو په ټولې کې روان دایبا هغه بل ټولې به بدر تشکاره کیږي هغه له بنورځي كسام دغه ټولې خراب دی پکې روان امام بحقي رحمه الله امام التبراني رحمه الله هغه وایي ویل فتعتون افواجا فوز خمرات فوز خمرات هغه وایي دا دارک وایي د الله ډېر نیکان دوستان صحابه کرام سیسو دا به په اوا باندې روان بیا د الله جل جلاله د نور یاران دوستان چې کوم مستاش د الله ولي کرام اولیاء کرام ورته اغواص اقطاب علماء کرام مشایخ مزاوزاء کرام دا ورته الله وای دا سپین لنګوټی تړي امام تبرانی امام بحقي رحمه الله فرمای سپین پټکان به سپین جامع به دا بدا غټ ټولي روان او دا غبات هغه مسلمانان هغه انسانان چې هغه په خپل منځو پر روزو په زکاتو په دین په حج کې په خپل اسلام کې په خپل دین کې صرف دونه کار کړل چې صرف د سستی علامات کول ورز موږ تاسو عبادت د عبادت نه دی یو عادت دي سماوته کو مازګر اذان اوس راز مازګر منځ سوچونه کې سجده ورکو من شانته زو دعا مکو تر انسانان تر وزو ور زولارس دا یو عادت دي چې ما تا امور پلان کې شمار ز فکرالو کړی دا عبادت نه شوی علماء کرام فرمایي دغه انسانان با دا په مخلص کې روان بعض انسانان چې هغه ګناهګار علماء کې امام تبرانی او بحقي رحمه الله فرمایي وای په دغه کې بشکنجي او کونډیانې با چرچې راکشي وي د الله تعالی جل جلاله هر مسلمان د فردو نصیب بیا علماء کرام فرمایي الله تعالی فرمایي بیا الله جل جلاله فرمایي وفتحت السماء وای ستن د شپېلې ورشي چې انسانان فوج روان سي بیا به څه کېږي الله وايي وفتحت السماء فكانت ابوابا اسمان بټول دروازې سره خلاص بس اسمان سره مات بس اسمان بسره ولويش ختم بس سره ختم ته په شروع کې په تفسیر کې ماته ته ول الله ول مر پیدا کړ تر و اسمانول ور هغه مر په خپل طاقت پر رايله کې انسانانو ته بعض علماء کرام فرمایي وای د پیغمبر حدیث دی وإن مر بده إنسان وسخت گناهگار إنسان تبا مر يواني زفر سبان الول ورتولاري علماء الكرام فرماي لأن زيزخ مراد هذا پردي بالأسمان ولرسي مر بأخبل طاقت فرعيش لا وغرزي ودنزكي وصار هذا دغه شيء وفتحت السماء فكانت ابوابا د اسمان مسر دروازې سي وسيرت الجبال فكانت سرابا د اسمان سره ورځي ټول غرونه دا به زره لکه ریت روان بس لکه وړي چې سره ووشني سره تار کې وړي سره ووشني سره خلاصې کې اواته کې شيزه معمولی د کښنی اواراسي معمولی اواراسي سیاغه کپڑا هم نشوري دونه کمزوري اواراسي دا وړي لزان سره واخیوي علماء کرام فرمایي دا غرونه به دار کم سي اوا به واخ لزان سره به واخیوي نن سونو زور نن ما ته نه پر خطلس نه سر سرلس نه متولس سونو طاقتور سونو وزندار دا ټول طاقت شدت طاقت دا الله تعالی ختم
مثال به دغه وړی سي چې سر وشنونګي او معمولی اواره لوایس الله تعالی فرمایي وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا بشک جهنم سي كانت دا انتظار دا د خلق د پاره مرصادا دا انتظارګه د ټکانه ده د جهنم الله جل جلاله اول باس وست جهنميان غو شروع د ګناګار خلق غو شروع سله اول باس ولې شروع د صورت په سر کې ماتې توي هغه قوم چې هغه د الله جل جلاله په وحدانیت کې ځغېدل قیامت به څنګه راځي نو دا به درواغ وي دا به نبی اسلام او تا خطا کوي په دوه کې اوس الله هغه ته اول وعید بیانوي او موږ تاسو ته سبق بیانوي چې سر خلاص ان جهنم كانت مرصادا بشک جهنم سي دا انتظارګاه دا سخت عذاب زیدي انتظارګاه د خلق د پاره چې کم خلق په سرکشي او په دغه کې توغین کې پراته دي هغه انسانان برازي و د جهنم ته بیا به ودت الله وایي د خپل قهر غضب بیا د ترشکار کوم وس الله مخته فرمایي د جهنم د مرصاد هغه انسانان اشکار کوي وس للطاغین مآبا للطاغین دا جهنم دی دا پاره د سرکش خلکو د پاره مآبا ټکانه دغه د جهنميان د پاره سرکش خلک و چشته وای علماء کرام فرمایي سرکش خلک وخت وای چې دین منز روزه کلمه مبارکه منز روزه زکات حج دا پر ځان بوج وبولي یوا دا سرکش خلک دوم دین منز روزه زکات حج پر دغه پسخند شروع کی دغه خلاف کار شروع کی لکه خوارج معتزله دا یو علمي خبره دغه زمره منز مکاس منزونه نسته خالي ذکرونه کوي بعضی وای خالي منزونه کوي ذکرونه مکوي بعضی بیا درته وای تاسو دا رقم چم کوي روزه منسي تراوی مکوي روزه ما داسې کوي پلانای کار داسې کوي حج داسې کوي شیخ روافض وخت وای روافض شیعه ته وای هغه خلک بیا دغه نارې کوي وای دا زکات ټیکس دی د الله تعالی استغفر زکات الله وای دا مردار ده د هغه شغه چې کوم شي کې تا ته پروت دی مال تا ته پروت دی مال په چش مرداریږي ګور هر شي مرداري زما کپڑا تو رنگ په مردار بوی پرو مردار اسو زما جسم دی په یو شی باندې ومشه مردار دا مسجد دی صفا دی یو شی راړي کې توې کسر مردار هر شی مرداریږي کنه مرداریږي دغه شی مال هم مرداریږي مال په دغه شی مرداریږي نو لطاغین زخ مراد ها خلق مراد چې په دین بس خان وي الله تعالی دې مشتاق دې نصیب جل جلاله دغه کارو زخ وساتي چې هغه د خدای او د رسول د قران د حدیث خلاف دوغل من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الذين خلاص اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت يا إله الرحمن سمر على الإسلام والسلمان بالطول بن حول الرحمن سمر على الإسلام والسلمان الدنيا لتصير يا إله الرحمن ده طول قبرون ورمان ورك ده طول قبرون ده جنات بغچو بغچر وګرځي يا إله الرحمن بیا سمج دې پر حال باندې راس بیا پر موږ باندې خصوصي فضل رحم کرامك يا إله الرحمن سم بیماران په کوروب دې په سوتالوک دې په حاضر مجلس کې ټول شفای کامله عاجله دایمه مستمره ورخه کې يا إله الرحمن دا عبادتونه سونه دي روزي دي زکاتونه عبادتونه دي قران مجید تلاوت نور ذکرونه یا الله په خپل دربار قبول منظور وګرځي يا إله الرحمن یو عادت و تات کو پاک پردگار تل موږ په عبادت قبول کړي تل موږ په خپل دربار کې په عبادت قبول کړي یا اله الرحمن دغه عبادت موږ د خیر ذریعہ وګرځي د پیغمبر علی السلام لروي یا اله الرحمن رسو معشر د نبی علی السلام امتیانو کې ډاله کې راپورته کې یا اله الرحمن استاله قهر نظر هر مسلمان وسدي یا اله الرحمن د دې وخت برکت وخت برکت میاشت وخت برکت د مسلمانانو له برکت یا اله الرحمن ټول مسلمانانو پرده وکي پسونو مسلمانانو باندې ظلمونه رواني یا اله الرحمن تل ظلم خلاص کې یا اله الرحمن ټول مسلمان د امن امان نصیب کې اتفاق او اتحاد من محبت نصیب کې یا اله الرحمن سمر علی مسلمانان دی پاک ورګر د ټول روزي عبادتونه قبولونه سونه حجونه دی عمره کې دی یا اله الرحمن د ټول عبادتونه قبول منظور وګرځي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين امين يا رب العالمين برحمتك يا ارحم حاضر نن مدرسه په نسم کې ما بین خالد جنو په دې فاسیو د پور د کلکونډې موبایلونه شان بند کاس راس د نن مدرسه تیز راس
هذا د شانس په ولا مخ ته راځي نو د خلک درک کوي راځي شمس راځي د نن مې سم تیز راځي شمس اقامت الصلاه